محترمو د رمضان المبارک نه مخکې تاسو دا وظیفه یو ځل وکئ. دا وظیفه دومره پرتاثیره دومره جلالي وظیفه ده چې ستاسو به تمام حاجات د پوره شي. هغه حاجتونه چې لا اوسه پورې پوره نه دي، هغه ارمانونه هغه امیدونه چې تاسو لا اوسه پورې په زړه کې ساتلي دي او دا پوره کیږي نه او د پوره کېدو نوم نه اخلي، هم نن تاسو دا وظیفه شروع کړئ. د شعبان المعظم قیمتي لمحې محترمو دا شروع دي. د دې قیمتي لمحو نه تاسو فایده والی او د رمضان المبارک نه مخکې تاسو دا وظیفه یو ځل وکئ. ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو تقدیر، الله پاک به ستاسو مقدر، الله پاک به ستاسو قسمت دا بدل کړي. محترمو وظیفه ډیره زیاته جلالی ده او وظیفه ډیره زیاته کمال ده او ډیره زیاته زر اثر کوونکې وظیفه ده. کوشش وکړئ چې تاسو په ژوند کې دا وظیفه خامخا وکړئ، ځکه چې دا لمحې دا بیا نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ تمام حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو تمامې مسلې دا ختم کړي. څومره چې پریشانی دي، څومره چې مشکلات دي، څومره چې زمونږ سبکار د موږ ته میلاو نه دي، الله پاک دې موږ ته میلاو کړي. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده، نو دا وظیفه ډیره زیاته جلالی وظیفه ده، ډیره زیاته زر اثر کوونکې وظیفه ده. که چېرته تاسو په ژوند کې مشکلات لرئ، که چېرته تاسو په ژوند کې حاجات لرئ، د مشکلاتو لپاره دا وظیفه انتهایی پاورفل وظیفه ده. دغه رنګې د حاجاتو لپاره انتهایی پاورفل وظیفه ده. محترمو دومره اشنا وظیفه ده، تاسو یو پیره شروع کړئ، د دې برکات د دې ثمرات دا به تاسو په خپلو سترګو باندې دا وینئ. د شعبان المعظم مبارکې او مکرمې ورځې محترمو دا شروع دي. په دې ورځو کې د الله پاک رحمتونه مسلسل په خپل بنده باندې راوریږي. هغه څوک به د دې رحمت نه مستفید کیږي چې کم سړي لوح دا ته سم پروت دي. که چېرته لس ورځې باران وشي او جام ورته الټه پروت نو یو څاڅکی هم پکې نه راځي. نو که چېرته په دې ورځو کې موږ دا وظایف دا شروع کړل، نو هلته کې به الله پاک زموږ تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام پریشانی، څومره چې زموږ مسلې مسایل دي، دا ټول محترمو الله پاک په خپل قدرت کامله سره ختم کړي. محترمو کوشش کولو پکار دي چې موږ د ګناهونو توبه وباسو. یو سایډ ته موږ وظیفه هم کوو، بل طرف ته موږ ګناه هم کوو، نو اور او اوبه دا جمع کېږي نه. یو طرف ته وظیفه هم کوو، بل طرف ته موږ ګناهونه هم کوو، نو په یو کمر کې اور او جمع نه وي. نو که تاسو ګورئ یا به سم ګناهونه کوئ یا به سمه وظیفه کوئ. نو کوشش به دا کوئ چې کم سړی دا وظیفه کوي یا کومه زنانه دا وظیفه کوي، نو مکمل د ګناهونه پرهیز. موږ ګناه کوو ورسره وظیفه هم کوو، بیا ګیله هم کوو چې یاره وظیفې کار ونه کوو. وظیفه لازمن کار کوي، خو ته لږ په اخلاص باندې ووایه او ځان د ګناه نه لږ شانته رامنې کړه. انشاءالله العزیز مقدر دا به ستا وي. الله پاک به ستا قسمت کولاوي، بند بیړۍ به الله پاک ستاسو کولاوي. محترمو دومره ناشنا وظیفه ده، ډیره زیاته بهترین او اعلی ده. دویمه خبره زموږ دا شوله چې موږ به دا وظیفه کوم مکمل یقین سره، ازمایلو دپاره نه. راشه وظیفه وکړه، مکمل یقین به الله پاک باندې وکړه. انشاءالله العزیز مکمل یقین د وجې به الله پاک ستاسو تمام حاجتونه پوره کوي، تمام مشکلات مصائب دا محترم ختموي. نو یقینا دا په الله پاک باندې پکار دی. اسباب هم استعمالو، انشاءالله العزیز وظایف هم کو، الله پاک پکې محترم دا برکت اچي. ځکه موږ دنیا کې اوسېږو، دنیا کې به هم اسباب استعمالي. تر کوینه وبرالي نو یا برخه راکته کې برخه کې به هم پړی، که دغه نه نو موټر بټن مې
که دغه نه نو بجلی چې راشي نو هم بیا هغې نه بعد بټن وي دغه رنګه تمام څیزونه تمام اشیا دا لازم او ملزوم دي څوک داسې وي چې د هغوی حاجتونه ډېر زیات وي د هغوی ارمانونه ډېر زیات وي اوسه پورې لا پوره نه دي دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز ستاسو تمام ارمانونه تمام امیدونه دا پوره شي څومره مشکلاتو کې څومره پریشانو کې څومره تکالیفو کې انشاءالله العزیز الله پاک وذات ختم کی نن چې کوم وظیفه ده د هغې شرایط محترمو دا دي چې موږ به 15 ټایمه مونځ کوو چې کله موږ مونځ باندې رالو که نه مونځ هم شروع کوو انشاءالله العزیز زموږ وظایفو دا به کار شروع کوي چې کله موږ د قرآن مجید تلاوت شروع کو پابندۍ باندې نو زموږ وظایفو محترمو دا به کار کوي داسې نه چې موږ وظیفو ته اونخلو نه تلاوت کو نه مونځ کو ټول سیسټم ګډوډي او دلته کې صرف وظیفې په ځین ختي وو نو محترمو مونځ هم کول پکار دي جمع سره که زنانه وي نو کور کې په ټایم باندې مونځ کول دي او دغه رنګه ورسره د قرآن مجید تلاوت کول دي انشاءالله العزیز بیا تاسو ګورئ د وظیفې اثر ته دا به څنګه اثر کوي ټیټ اثر به کوي نو نن چې کوم زموږ وظیفه ده محترمو دا به تاسو شروع کوئ د شعبان چې څونه ورځې پاتې دي په دې ورځو کې تاسو محترمو دا وظیفه دا شروع کوئ نو ترتیب او طریقه کار به دا وي که نه چې تاسو به روزانه تاسو به 140 ورځې پورې دا وظیفه کوئ روزانه به تاسو 14 پیرې درود ابراهیمي وایئ او نور بهتر اثر لیدل غواړئ نو 100 پیرې درود ابراهیمي وایئ بیا ورپسې 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله دا وایئ بیا د هغې نه بعد 100 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل او بیا د هغې نه بعد اخره کې بیا 100 پیرې درود ابراهیمي وایئ انشاءالله العزیز انشاءالله چې څومره مسلې مسایل دي چې څومره مسدي هغه حاجتونه چې لا پوره شوي نه دي اب الله پاک پوره کوي که دا حاجت د مال او دولت وي که دا حاجت د نوکرۍ وي که دا حاجت محترمو د رزق وي که دا حاجت د دکان وي که دا حاجتونه محترمو د پټو وي نو چې څومره تاسو په دې باندې د زړه نه عمل وکړو انشاءالله العزیز ارسو الله پاک ته څونه مشکلات دي تاسو د رشتې مسله ده د محبت مسله ده دغه رنګې د نوي کور اغوستو مسله ده بعضې خلک داسې وي که نه چې هغوی سم ډېر زیات ټینشن کوي خبر معمولي غونته او په ځان اسمان را کوز کړی وي چې څومره ټینشن ستاسو وي دا تمام ټینشنونه به الله پاک ختم کړي څومره پریشانۍ دي دا ټولې به الله پاک ختمې کړي ښکلې پرسکونه فضا به الله پاک قایمه کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته